बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। چې ایمان وي نو دا نور به وي په اعمالو سره دې کې ترقي راځي، زیادت راځي، کمال ته رسي. امام بخاری رحمت الله علیه په دې باندې باقاعده باب تړلی دی بخاری شریف کې چې الایمان یزید و ینقص، ایمان لره زیادت هم شته او د نقصان کې هم راځي، یعنی زیادت پکې هم کېږي او کمیږي هم او سیوا کېږي. نو سیواوالی او کموالی د ده لپاره امام بخاري رحمت الله علیه مذهب دا دی چې هغه شته. مونږ وو ایمان فی نفسه او په خپله باندې کمیږي او سیوا کېږي نه، بلکې د ایمان هغه نورانیت کمیږي او سیوا کېږي. اعمالو سره الله رب العزت د ایمان نورانیت سیوا کوي، فرائضو سره سیوا کوي، واجباتو سره سیوا کوي، نوافلو سره بیا نور سیوا کېږي. هغه حد ته ورسي د ایمان انوارات چې د الله رب العزت د تجلیاتو سره د دې اتصال راشي او د کمال ته ورسي او قرب الهي ته ملاو شي، د الله قرب ورته ملاو شي، نزدېکت د الله ورته ملاو شي. دا حدیث بار بار تاسو به اورېدلی وي. شیخ صاحب رحمت الله علیه به دا حدیث ډېر بیانوي، کله ووه. هغه حدیث دا دی چې الله ته بنده په دې نوافلو ډېر نږدې کېږي، تر دې چې الله رب العزت فرمایي ما ته بنده په نوافلو دومره رانږدې شي چې زه د لاس شم په ما نیول کوي، زه د سترګې شم په ما لیدل کوي، زه د غوږ شم په ما اورېدل کوي، زه د خپې شم په ما باندې تلل کوي، زه د په اعضاو کې راشم. نو حضرت قبله‌ګاه رحمت الله علیه به فرمایل چې الله جل شانه د چا خپې، لاس یا سر او سترګې داسې نه کېږي لکه مونږ چې څنګه سر او سترګې او خپې لرو، ګنې چې داسې به الله زمونږ په دې اعضاو کې راشي، بلکې الله به زمونږ په اعضاو کې د برکت په شکل کې راشي، د نورانیت په شکل کې به راشي، د امداد او د نصرت په شکل کې به راشي، د تجلیاتو په شکل کې به راشي. یو کار به یو انسان کوي خو چې صالح مؤمن وي، الله به لاسو کې برکت راوړي. یو ځای ته به ځي خو الله به له پخپو کې برکت راوړي. یو ځای ته به ما او ته هم ګورو خو الله رب العزت به هغه له د اعمال صالحو او د نیکو او د نوافلو په وجه باندې بصیرت ورکړي. بصیرت هغه به د زړه په سترګو لیدل کوي، فراست به ولا الله ورکړي. داسې فراست به ولا ورکړي چې دی به پې هر څه وي. سترګې خو ټولو خلکو سره شته، چې څوک روغ وي نو که کافر وي که مؤمن وي نو په سترګو لیدل کوي. د دې نه مراد دغه لیدل نه دي، د بصیرت لیدل به دی کوي.